منګ اورور دلته واړه واړه خدایان دي غیر چاپیر د باز خدایانو سری جمع او سری ټوپې دي د باز خدایانو برګي ټوپې او برګي جمع دي د باز خدایانو جنډا یو شی ده د باز خدایانو جنډا بل شی ده او که زه بلا شی چیغې ووهم نه ته د قرآن په بنیاد جمع کېدی شي نه ته د قوم په بنیاد جمع کېدی شي نه ته د پښتو په لحاظ جمع کېدی شي نن منظور پښتین د پښتنو د خویندو میندو د پاره راوتی دی خلق ورسره ودرېږي دا کم پولیس چې پې ورځي دا وردی کې دا څوک دي دا همغه خلک نه دي چې په دې دهشتګردۍ جنګ کې د دوی خپلې خویندې میندې بېعزته شوي دي دا هغه پولیس دی چې د دوی ورونه خویندې پکې وجلې شوي دي د دهشتګردۍ په جنګ کې دی متاثر شوی دی د پلار مړ دی زوی د هغه په ځای برتي شوی دی د دهشتګردۍ په دې جنګ کې دقه سپاهي او د خور د مور د سر نه لوپټه خوځېدلې ده خو نن دی د بل چا غلام دی او دی د منظور پښتین هغه قوت سبوتاج کول غواړي پښتنو دا ستاسو ټولو حال دی موږ به د دې عذابونو نه هله خلاصېږو چې موږ دا تمام زنجیرونه مات کړو او موږ الله تعالی نه دا دعا وکړو چې صراط اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ربا موږ ته هغه لار وښایه د هغو کسانو لار وښایه چې دنیا کې د انعاماتو په باران و د هیڅ چا غلامان نه وو دلته الله ته وایي چې ما باندې ما ته صراط مستقیم وښایه او دلته په خپله چې کوم دی صراط پیپل صراط جمعیت صراط اشاعت صراط نیشنل صراط پی ٹی آئی صراط پتہ نشته څومره صراط دي صراط الذین انعمت علیهم خو ته پیژنې غیر المغضوب علیهم اے الله هغه داسې خلک دي چې په هغوی غضب نه دی کړی شوی په ایمان ووایه زردري هغه سړی دی چې غضب پې نه دی شوی دا د جماعتونو مشران هغه خلک دي چې غضب پې نه دی شوی دغو باندې خو غضب وریږي دا زمونږ د پارټو مشران خو بدکاره دي دا خو شرابیان دي او دا د امریکې ډایرکټ غلامان دي تا ته پته شته ستا په ملک فیصلې بیرون ملک نه مسلط کیږي د پاکستان چې څومره دشمن د پاکستان خپل عوامو سرکار دی والله که د پاکستان یو ډکي ته امریکا ضرر ورسوي نه والله که برطانیایي وي پاڼې ته نقصان ورسوي چې تر څو پورې حتی یغیرو ما بانفسهم چې تر څو پورې دا خپل پاکستانیان د دې دشمنان نه وي او د دې ملک دشمنان همیشه حکمران سیاست مدار او دا عوام دي کله هم چې د الیکشن وخت راځي دا د خدای نه پوښتنه نه کوي دا د ځمکې خدایانو سره مشورې کوي او د ځمکې خدایان ټاکي او د ځمکو خدایانو ته دا نږدې دلته د دوی یو خدای اوسیږي ټول عمر یې والا ووټ ورکړی دی ورته چې د مور جنازې له دې راغلی دی د پلار جنازې له دې راغلی دی د نیا جنازې له دې راغلی دی واده ته دې راغلی دی ګیس یې درکړی دی بجلی درکړې ده خر یې درکړی دی چې څټه پې یوسې غلام یې او ډېر داسې خلق شته د هغه په غلامانو کې زه کله کله ورسره کښېنم زه ورته یم جي تاسو خو غلامان یې چې الحمدلله موږ غلام ابن غلام ابن غلام یو بغیرتی وی دیتا چې هغه دومره حد ته ورسي جادو وہ جو سر چھڑ کر بولے بغیرتی و بیمانی وی دیتا چې سړی پې فخر او دا یوازې د هغه کار نه دی هغه خو دا ووایي موږ تاسو یو ټول داسې خو هغه نر دی هغه وایي چې غلام ابن غلام ابن غلام کم از کم منافق نه دی نور موږ یو ټول دقسې د چا نه چا غلامان